ملګرو او کتونکو الله پاک مو خوشحال او آباد لرا. یو انسان دی هغه د رمضان په دوران کې روژه د یاد ده او د خپل بیبي باندې واقعا شو او خپل بیبي سره د مجامعت وکړو او هم بستری وکړه. اسلامی حکم د دې په حق باندې څه دی؟ ناظرینو کتونکو روژه چې دا د خوراک خاک او د شهوت نه د بندېدو نوم دی چې دا درې شیان به ته نه کوي خو بیا یو انسان کنټرول په ځان بیا نه موتو او د واقع شو په خپل بیبي باندې. نو د واقع کېدو نه بعد مسله دا ده چې روژه خو اسې ماته شوه چې په ده باندې او د په کور والا باندې کفاره راغله او کفاره چې دا تقریبا شپېته روژې د مسلسل به نیسي د جرمانه شو او دا یوه روژه به د دغې روژې قضایي راوړي. نو تقریبا دی به یو شپېته روژې د دغې یوې روژې چې قصدن آمدن دا کار ته وشو یا خوراک څښاک ته وشو دی به د هغې قضایي راوړي. کوشش وکړئ ځوانانو چې داسې مسایلو نه ځان ساتئ، احتیاط کوئ په روژه کې. رب ذوالجلال هم سره د ما عبادتونه قبول کا. دی به بیا 2 میاشتې روژه نیسي، مسلسل روژه به نیسي، مسلسل 2 میاشتې به روژه نیسي او د هغې نه بعد به یوه روژه ورسره د دغې روژې هغه نیسي. نورونو کوشش دا پکار دی چې داسې مسایلو نه موږ تاسو ځان وساتو او احتیاط